أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا صدق الله العظيم. د سورة بني إسرائيل نویم نمبر آیت ته او 15 سپاره ده. د دې آیتونو متعلق پرون موږ تفصیلی خبره کړې و چې نویم نمبر آیت یو نوی او دو نوی درې نوی آیتونو کې د مشرکینو طلب د معجزې غوښتلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په طریقه د ضد او د عناد خبره مو په دې کې کړې و چې مشرکین خلق راجمع شول، مشوره وکړه د بیت الله شریف شاته د مشوره کوله. کله چې نور وګرځیدل په دې وخت یو ته ویل قاصد ته چې تلاش رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایا چې زمون خواته راشي او سو خبرې دي زمونږه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مینه محبت باندې را پاسدلو چې دا خلق ته کې دې شي الله پاک هدایت وکي، اسلام قبول کی، ایمان راوړي. چونکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی کې ناسته نو د خلکو د مطالبه وکړلې. اوله مطالبه دا وکړله ورته ویل شي زمونږ استاد سنن فیصله کیږي یا به اخوا کو یا به دی خوا کو، زمونږ یو څو غوښتنې دي کدا دي پوره کړلې نو ته په حق پیغمبر موږ بدر باندې ایمان راوړو. یو ته دا مطالبه وکړه چې تفجر لنا من الارض ينبوعا، کته په رښتینی پیغمبري د مکی غرونه چې دا د دې ځنه لري کا زمنګ دغه زه د موږ ته پراخه کا او به پکې د چینی را جوړی کا، چینی پکې را وباسا چې اس کله نه بنديږي هم د سي بهیدون کی وي چې بندیدل د دې لپاره نه. یو مطالبه ته دا وکړه د ویلي خپل ځان د لپاره چې تګرځي راګرځي په دې بازار کې منګم تجارت کو تم تجارت کې تسنګ پیغمبري په کار دا چې زمونږ استاد سره فرق پیدا شي نو خپل ځان د لپاره دی په کار د کتب پیغمبري یو خسته باغ جوړ کزان ته چې هغه کې د خرما باغونه وي، د انګورو باغونه وي او به د دې باغونو منس کې چې د ولی او د نهرونه وبایوا چې بیخینه بندیدون کې دي. یعنی معنا دا چې تخپل ځان د پاره د مو کوشش وکا چې تم پکې مالدار شي او د دې ګرځېدو نه تخلاص وسیږي. بل مطالبه دا وکړه کته په حق پیغمبري ستاده پیغمبري نه انکار کول، ستاده خبر نه انکار کول، ته مونږ ته وی چې عذاب به د خدای در باندې راځي، بس وس مونږ ستا خبره منونه مونږ باندې اسمان را وغورځو کنه او تسقط السماء مونږ باندې اسمان را وغورځو. دا مطالبه وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم متوجه خدای خم متوجه ناشته به دې بل مطالبه وکړه ویل چې مونږ خدام د سیم نه منو، ستاد پیغمبري باندې ته الله مونږ تراوله چې الله مونږ ته مخ وي قبیله راځي چې مخ الله مونږ ته دا وایي چې دا زما پیغمبر دی او ما ستاسو هدایت د پاره لګلې، یا دا الله دی راوله او یا ملائکه راوله چې هغه ستاسو پیغمبري شاهدی گواهی ورکړي. دا مطالبه وکړلې به وته ویل چې زه دام نه کې بس کار وکا خپل ځان د پاره قدمره ته پیغمبري په کادا چې ته ډیر مالدار دی. د پیغمبري په مالدارته کې دنیا دولت کې لټوله او دا خدای الله کار دی چې څوک انتخاب کی دا د هیڅ خپل واک اختیار نه دی. پیغمبري د پر انتخاب د چا دی؟ الله پاک دی. نو ورته ویل چې تكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء، یہ کور چې دې په کار چې ستا کور د سرو زرو وي
نو ته څنګه پیغمبر چې څنګه ځای کې وسیږي را وسیږي نو کته پیغمبر نو ستا کور د سرو زروي وای کدام نشي کولای او ترقى في السماء نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د معراج شپه واقع او ته بیان کړ چې زه اسمانونو ته ختلې ما نو د خلکو په ټوکو استهزاء کې دا خبر وکړه چې او ترقى في السماء زمون په مخامخ باندې ته اسمان ته وخېجا من به دی وګور چې ته څنګه پیغمبر اسمان ته خته شي کنه شي خته په دې باندې بس ونکړو چې نه دام د سره نه مانو و چې اسمان ته بخېج خو په دې شرط باندې چې هغه زنه موږ ته وغوړ کتاب راوړي چې هغه کتاب کې دا لیکلي چې دا د الله پیغمبر دی د تابعداري وکي اتباع د وکي دا وکي نو په دې وجه باندې د خلکو مطالبه وکړلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خپه پم دی باندې شو چې د په امید باندې تلو چې زه د خلکو ته الله پاک هدایت وکي د مسلمانان شي د خود مشران د قوم مشران دي نو د کشان په خپل مسلمانان کې خو نبی صلی الله علیه وسلم ته د استغفار خبره وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی کوړه په اخرنی آیات د دې رکوع کې بيدا جواب اخی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې هل كنت الا بشر الرسول وته چې اے خلکو زه خو یو انسان ما او د کوم خبر چې تاسو مطالبه کړی د هغه ټولي دا خبر چې دا د انسان نه او د بشر د طاقت نه بیرون دی بهر دی انسان کې د طاقت نشته چې هغه د تاسو مطالبه پوره کړي دا صرف الله پاک پوری اړه لري د ماغي کار دی دا اوته ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د دې مطالبه پوره کول چې دا زما په فرایضو کې داخل نه دي الله پاک چې کوم شي د پاره زر علی ګلم د دې پاره نه مراله ګل چې تاسو ته دا مطالبه تاسو پوره کم ځکه چې کوم کار خبره تاسو ته کوم د الله د وحی په خاطر وحی په ذریعہ باندې ما تر علیږي زه د الله پاک د امرنا یو ذره برابر اخو دې خو کار نشم کوله هر څه چې تاسو ته ویم هر څه چې کوم زما اقوال زما گفتار زما کردار زما اعمال دا ټول الله پاک ما ته وحی کوي زه بیا کار کوم الا كنت هل كنت الا بشر الرسول زه بشر انسان ما زما په وس کې دا خبرې نه دا مطالبه چې تاسو کوي نو دومره کلام چې د دې په منځ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه مشرکین په منځ کې دا کلام وشولو هغه خلق ایمان نه نوړو په خپویدل ایمان ولې را نوړو بس جواب دا چې عزت او د عینات د وجنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عزت کولو نو په دې خاطر باندې دغه آیاتونو کې دغه مسله بیانېږي د دې دغه مطالبه نه منون کې مطالبه دا ذکر کوي فرمای وقالوا اول المشركين لن نؤمن هس کله من ایمان را نوړو لکه پتا باندې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حتا تر دې پوری تفجر لنا چې روانه کې مونږ د پاره من الارض د زمکنا ينبوعا چینی مونږ روانه کې به پتا ایمان راوړو او تكون لك او يدوي تا د پاره جنتون باغ من نخيل د خرما د کجورو وعنب او د انګورو فتفجر الانهار چې روانه کی ته نهرونه او به ته یې روانه کی ته نهرونه خلالها په منځ د باغ کې تفجیرا په بیاولو سره داسې چینی په روانه کا چې هیڅ بنديږي نه بل او تسقط السماء اے نبی علیہ السلام استا خبر نه انکار کول عتوی چې عذاب راځي او تسقط السماء یرا اغرزوا اسمان په مونږ باندې اسمان دا اغرزوا کما زعمت لك څنګه چې ستا ګمان دی علینا په مونږ باندې کسفن ټوکړي یعنی اسمان ټوټه مونږ باندې اغرزوا ځکه چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویلو چې ګوره د پیغمبر د خبر نه انکار کول چې د الله عذاب ته دعوت ورکول دي دا ونه کوي او د صورت په سر کې موږ ویل چې سلور شیان داسې به صورت کې ذکر شي چې داغه په وجه باندې عذاب ته د الله دعوت دی یو اخراج الرسول چې رسول دغه نه استل د خپل کلی نه استل پیغمبر بل دا چې انکار آیات الله د معجزون انکار کول چې دا
د الله عذاب ته دعوت ورکول دا په دې آیتونو کې دا وس د خلق د معجزین انکار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي عذاب بدر باندې راځي ته دواره ویلي چې د خو سپینسترګو په دې باندې معجزه اسمان موږ باندې او غرزه وکړه کته پیغمبري هغه مسله ذکر کوي او تسقط السماء یا راو غرزه اسمان کما زعمت څنګه چستا ګمان دي علینا په موږ باندې کسفن ټوټه ټوټه او تأتي يرا ولا بالله الله درا ولا والملائكه يا ملائكه را ولا قبيلا مخامخ چاغستا په پیغمبري گواهی وکي چې دا پیغمبر دی او يكون لك او يدوي تا د پاره بیتون کور من زخرف د سرو زرو ته اسګر څنګه پیغمبري تا نه هم ډیر مالدار یو ته څنګه پیغمبر شولي کته پیغمبر کور د سرو زرو جوړ کا او ترقا یا اخرجا فی السماء په اسمان کې ولن نؤمن هس کلب من ایمان انوړو لرقیک په خطل استا اسمان ته حتا تنزل علينا تر دې چې نازل کې مونږ باندې کتابن یو کتاب نقرأه چې مونږ اول وغه او په کتاب کې لیکلي چې دا د الله پیغمبر دې تابعداري وکړي قل ورته وایي د جواب دی قل ورته وایي اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان ربي پاک ته رب زما پاکی د رب زما لرا یعنی الله رب العزت د دې شنه عاجز نه دی الله په وس کې د طاقت کې د چې دا راوړي خو تاسو چې کوم مطالبه کوي او دا تاسو پوره نه کوي به بدل باندې الله پاک سخت عذاب راولي الله د دې عاجز نه دی کمزور نه دی د الله په وس او طاقت کې شته قل ارته ويا نبي السلام سبحان پاک دې هر قسمه عیوبنا څنګه چې تاسو ګمان کوئ اے مشرکینو ربي رب زما هل كنت نيمز الا بشرا مگر بشرم رسولا رسول الله لګلې شوی ما تاسو هدایت د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم متدا خبر وکړلې خو چون کې خلکو ضد او عناد نه ولو ایمان بیرانول به په انکار وکړلو سبحانك اللهم وبحمدك